السلام علیکم ډاکټر مولانا صاحب ډېر کورونه د جادو مسلو سره پریشان په دې باره کې معلومات وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ډیر خلک په زرګونو نه په لکونو کورونه په لکونو انسانان دا ټیم د جادو نظر اثر د تعویذانو مستې مسایل څخه پریشان دي. زه دا پوښتنه درڅخه کوم، ته ولې د جادو څخه پریشان یې؟ ته ولې د نظر د مستې مسایل څخه پریشان یې؟ ولې ورځ رابله چې ستا په بدن کې چې دې کمزوري را روانه ده، مایوسه ورځ رابله مایوسه یې، ورځ رابله سرګردانه یې، چا په تا باندې کوډې وکړې، چا په تا باندې تعویذان وکړل، چا ته نظر کړې، د کومو خاصه د جناتو اثرات پر تا باندې رالل، د کوم خاصه بد اثرات پر تا باندې رالل. د دې لپاره بهترینه وظیفه چې کوم دا غزه در شامه اوله دا وظیفه د ځان سره نوٹ کا. دا وظیفه چې کله ته استعمال کړ ان شاء الله د الله تعالی په فضل او کرم مهرباني سره به ستا ټول مشکلات حل سي او ختم به سي. ورځ رابله د کورنۍ مسلې مسایل برکتونه ختم کیږي. که چیرته دا وظیفه شروع کړې برکتونه به راشروع سي. د جادو د هر څه سبسته په حفاظت یې بسم الله الرحمن الرحیم د هر ماده بعد به 11 واره یا حفیظو یا حفیظو دا توري به وایه او په اول اخر کې به درود شریف وایه او بیا دغه رقم بسم الله الرحمن الرحیم وان یکاد الذین کفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. دا إن شاء الله دا ورځې سل واره وایه یا یې 11 واره وایه چې څومره دې کوشش کېږي هغومره به ستا فایده وي. دا چې کله ووایه ان شاء الله الله تعالی به ستا دا ټول مشکلات ختم کړي او اسانه به سي. او یا دغه رقم چې کوم دی کوشش وکړه دغه چې کوم دم تیل دم مومبتي دم ګربتي چې کومه ده دم کپه چې ده هغه ما جوړ کړي دي تیار کړي مې دي دا استعمال کړه. ستا د کور سبا اثرات ختم سي د ګربتي په ذریعه او د نن تا باندې چې کوم اثرات هغه به ختم سي د کپې په ذریعه او دغه رقم د دم تیل په ذریعه به اثرات ختم سي. د الله تعالی په فضل او کرم او مهرباني سره او ستا مشکلات به الله تعالی په خوشحالۍ سره بدل کړي او خپله وظیفه د ځانه سره وایسته. خو دا یوه خبره مې مه هېروه، دا ضروري خبره مې د ځانه سره نوټ کړه. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه عمل اختیار کړه. د هر مانځه بعد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا دوه سورته د هر مانځه بعد وایه معوذتین سورتونه ان شاء الله د الله تعالی په فضل کرم مهرباني سره به هر قسم مسلې مسایل به ختم هم سي او مشکلات به ختم سي، پریشانیان به ختم سي. الله تعالی دې موږ ټولو ته شفای کامله